السلام علیکم. الحمدلله مونږ ټول مسلمانان یو او دا مو یقین دی عقیده مو ده چې یو الله دی، یو رسول دی او یو قرآن دی او خپل هدف پورې کوشش کوو چې د اسلام په هغې اصولو باندې ژوند تیر کړو او په دې ملک کې چې کوم حقیقي علما دي زموږ د سر تاجونه دي او د زړه مو سرونه دي. ځینې خلک دلته کې چې څوک سیاست کوي د هر سړي یو خپله نظریه وي په سوشل میډیا باندې کو ته په یو داسې مولا باندې یا کس باندې تنقید وکړي چې کوم سیاسي بیک ګراوند لري او هغه د خپل سیاسي مفاد دپاره د اسلام نوم استعمالوي، فتوا فروشي او منافقت کوي، نو که په هغه تنقید وکړي نو خلک ته دا غلط مطلب ولي جوړ دا په اسلام تنقید دی. دا بالکل په اسلام تنقید نه دی، دا د هغې سړي په ذاتي کردار تنقید دی. زمونږ د کلي یو ډیر معزز، ډیر زبرګ، ډیر روحاني شخصیت علامه محمد احمد صاحب او هغه چې کومو د هغه په محتمم صاحب باندې مشهور او د دارالعلوم شیرګل روح رواو د هغوی چې څومره خدمات دي د دین دپاره هغه بالکل ناقابل فراموش دي او اوس د هغوی برخوردار دی مولانا قاسم صاحب. هغوی هغه دارالعلوم چلی او ډیر زبرګ شخصیت دی، ډیر نیک شخصیت دی، ډیر یې مونږ قدر کوو. زه درته مولانا محتمم صاحب یو واقعه وایم چې کوم زما سره ذاتي تور شوې ده. د هغوی مشر زوی مولانا ادریس صاحب او هغه بیمارو، هغه ته برین ټیومر شوی او په پیښور کې د هغوی سرجري وه په یو نیورو سرجن سره. نو محتمم صاحب خو زامن چې هر څومره غټ شي خو پلار ته د وړو بچو په شان دي. هغوی ډېر فکرمند نو هغوی به پرسنلي راتله او هسپتال کې به او دنیا به ورته د هغوی مریدانو عقیدتمندو راټولېده او سهار نه ماښام به ورسره خلک ناست وو، دعاګانې به یې کولې، د هغوی خدمت به یې کوو، هغوی له به چا روټۍ راوړه، چا به ورله څه کول. نو مختلف دغه وو. زه به هم اکثر تلمه د هغوی په محفل کې به کېناستمه او د مولانا ادریس صاحب د اپریشن او د هغې نه بعد چې کوم پروسیجر و هغې ته به مو انتظار کوو. یو ورځ داسې چلو شو چې محتمم صاحب شپه راله نو ډیر خلک په تمه و چې یاره مونږ سره به لاړ شي. په هغې کې سابقه وزیران وو، ډیر غټ غټ ډاکټران وو، ډیر غټ سرکاري افسران وو، ریټایرډ د هغه مریدان ډیر خلک وو. چا وی محتمم صاحب ما سره به شپه کوې، چا وی محتمم صاحب نن به ما سره شپه کوې. زه ورسره د هغوی د کرسۍ سره خواته ناست وم. ما ورته غلې غونته وویل مې یاره جي نن به شپه زما سره کوې. نو چې ټولو مطالبه ډیره غټه شوه، داسې په ټولو یو نظر واچو او بیا یې زما طرف ته وکتل او وی چې نن به زه شپه د اسلم خان د زوی سره کوم. زما والد صاحب نوم اسلم خان او کله چې محتمم صاحب اولنی الیکشن کو نو په 88 کې غالبا نو زما والد صاحب او یو 3-4 نور نږدې کسان د هغوی هغه ټول کمپین یې چلو، سهار نه ماښامه پورې هغه میاشت یوه نیمه بالکل ورک به ګرځېدل او هغې موده کې د قومي اسمبلۍ حلقې ډېرې غټې غټې وي. اوس په هغې کې 2 او 3 د قومي اسمبلۍ سیټونه شو. نو زما والد صاحب ورسره دا خبره چې وکړه هغه ټول خلکو ما ته ډېر په حیرت وکتل چې دا هلک څوک دی، دا د یو 15-20 سالو زړه خبره ده چې دا محتمم صاحب د دې انتخاب وکړو د ده سره کور ته ځي. ما فوري کور ته فون وکړو چې محتمم صاحب را سره راځي. پیښور کې چونکې د کرایه کورونه به نو داسې به غټ ارینجمنټ نو، خو ما کور والا ته وویل چې فوري یو کمره تیاره کړې او ځکه چې محتمم صاحب به ما سره شپې له راځي. د هغوی 3 نمبر زوی دی مولانا سعید صاحب، هغوی شو او مونږ 3 په 3 ګاډي کې کېناستو او رالو. هغه شپه محتمم صاحب وکړه، یخني وه، ما ورته هیټرې لګولې وې او انتظام مو له خپل حده پورې ډېر اعلی انتظام کړی. سهار مونږ د محتمم صاحب په امامتۍ کې ما او مولانا سعید مونځ وکړو، بیا ښه مزداره ناشتې وکړه او بیا ما محتمم صاحب واپس هسپتال ته راوستو.
دې واقعې نه چې په کلي کې او زموږ رشته دار دوستان خبر شو ای به ما ته ډېر حیرت سره وی چې یاره انیس خان بیګا خو د برکت ډېری تا سره شپې لتلې وه دا زما دپاره ډېر د یو اعزاز خبره وه ځکه چې محتمم صاحب په حقیقي معنو کې د عزت قابل سړی او هغوی دومره یو روحاني شخصیت و چې هغوی سره به کېناستې تاله به یې ډېر خوند درکو اوس دغسې د هغوی زوی دی مولانا قاسم صاحب ډېر زبرګ سړی دی ډېر نیک سړی دی او په کلي کې د هغوی دا نیکۍ او بزرګۍ ډېر لوی اثرات دي او د دین دپاره یې ډېر خدمات دي خو د دوی د پارټۍ چې کوم مشر دی مولانا فضل الرحمن صاحب د هغوی سیاسي کردار دومره د منافقت نه ډک دی چې ډېر ښه ځوانان د اسلام نه متنفر کړه ځکه چې د اسلامي لیډر به د قول و فعل کې تضاد نه وي څه چې هغه وایي هغه به کوي دوی اسلام د خپل فایدې دپاره استعمالوي نو په دې وجه باندې هغوی ته په دې نوي کل کې ډېر پذیرایي نه میلاویږي خو په دغسې مولیانو باندې څوک تنقید کوي نو دا دین فروشه فتوا فروشه مولیان دي مولانا فضل الرحمن صاحب د بېنظیر په وخت کې ویلي چې د ښځې حکمراني حرامه ده او د حق بېنظیر په حکومت کې شامل شوی او دغه فتوا اوس هم برقراره ده خو روزانه د مریم نواز سره په سټیج هم ناسي په کور کې هم ناسي او هر وخت یې ورسري نو زموږ دا تنقید چې په دغسې فتوا فروش مولیانو باندې دې ته د دین تنقید مو وایي مونږ ټول الحمدلله مسلمانان یو او د خپل علاقې یا کم علماء حق چې دي د هغوی بې پناه قدر کوو امید لرم چې تاسو به په دې پوینټ پوه شوي او دا ویډیو به مو خوښه شوي که مو خوښه شوه کمنټ پې وکړئ او څوک چې محتمم صاحب پیژني هغوی پې لازماً کمنټس وکړئ چې څومره زبرګ شخصیت و سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته شکریه